که مونږ اوس هم وغواړو دا علما لږ د دغې مقتدرو خلکو سره لږ وجنګو. زموږ په پاکستان کې شته داسې خلک، داسې پیران په پاکستان کې شته، داسې مولان چې نیشنل پارټۍ والا راشي پیر صاحب دعا راته کوه وټونو ته ولاړ یم دی وله شاوډه وایي خدای دې کامیاب کړه، هغه وله ډالۍ ورکړي. پیپل پارټۍ والا راشي پیر صاحب دعا راته کوه هغه هم شاوډه وایي زموږ ټولې دعاګانې خو تاسو سره دي، هغه وله هم پیسې ورکړي. مسلم لیګیان راشي هغوی وله هم پیسې ورکړي. بس خانقاه روانه ده، لنګر روان دی، صاحب دنیا مسکینان پراته دي. بس پیر صاحب ته غټ پراډو ګاډی ولاړ دی، پیر صاحب ګیره خریلی دی، لاسونه یې خلک ښکلوي. دغه دا اثر کړی دی چې زه څه کوم زما څه کار دی کو څوک ګټي. خو زه به ورته وایم چې ما درته دوا کړې وه نو پاټۍ والا وګټله ما ورته دوا کړی دی شه پاټۍ والا. دا موږ ته هم ډېر اسان کار دی. موږ به د خپلې مدرسې داسې چلو چې د دې یوه خښته به د دې یو ماربل به چې موږ یې د کوم ځای نه غواړو د هغه ځای نه به راځي، خو موږ به د هغې خلکو شاګانې ډبوو، بیا به کار جوړي. بیا به ستاسو بچو داسې سبق وایو راځئ پیسې به هم ورکو، ټرسټونه به موږ جوړ کړي، خو ستاسو د بچو تربیت به نه کېږي. نن هم کو د پاکستان علما وغواړي چې موږ به د حکومت د پاره کار کوو، نو نن به تیاره شوې خطبه او زما تقریر راځي او زه به هغه کوم. اوس کو ته ښه جوړېږي کو خراب جوړېږي دا بار څنګه چې کېږي. په دې ازاخېلو کې یو جلسه وه 3 ورځې وه، 7 ساله ورته وي د جمعیت علماء اسلام څوک پکې ناست خفه کېږي ما د جمعیت علماء اسلام جلسه وه. د سعودي عرب یو امام د مکې مکرمې امام رابلو شیخ سدیس، هغه هلته راپرېوتو ملا کې تکلیف راغی، نو هغه خپل د خانقابې ول امام شیخ صالح راولېږو. هغه 3 ورځې په پاکستان کې دغه اجتماع کې د خلکو ته کتل او د دې مولا طاقت ته کتل چې دا مولا څومره پاور کې دی. نن حکومت چیلنج کوي، امریکا چیلنج کوي، د تمام دنیا مظلوم مسلمانانو سره ولاړ دی، د تمام دنیا د ظالمانو په لار کې دیوال دی. دا زړه درته داسې غټېدو چې زه خو د سرو سپینو مالک یم، زه خو د خانقابې په مرکزي جومات کې ناست یم. نو شیخ صالح صاحب چې راغی هغه چې دلته وکتل او بیا د مولانو د پاور ته وکتل، نو ځان ورته صحیح بادشاه ښکاره شو چې زه خو د خانقابې امام یم او د دې مولا سره هېڅ دغه نشته جومات او دې پاور کې دی. نو لاړ چې لاړ نو یو خطبه یې ورته هغوی راولېږله. هغې وخت کې د فلسطین په هکله فلسطینیانو ته دوا وکړه، اسرائیلو ته خیرې وکړي، امریکې ته خیرې وکړي. سعودي پولیس راله کلب ګرفتار اوس هم په جیل کې دی. میاشت پس 2 میاشتې پس پسې لاړ چې واپس دی امام کوم، خو بیا به داسې نه کوي. هغه وایي زه سلام کوم د خانقابې امامت دی. مال د خانقابې امامتي نه ده پکار، مال د خپل ضمیر آزادوالی پکار دی. نن مونږ آزاد یو. نن په مصر کې زمونږ مدرسې ته دارالعلوم حقانیې ته د مصر نه یو عالم راغی، قداور و ډېر زیات. 2-3 ورځې ما ولیدو. په 3مه ورځ باندې درسګاه ته راغی، ډاکټر شیر علي شاه صاحب ته خپل کارګزاري بیان کړه. هغه چې څنګه په سټیج باندې کېنو، مونږ 800 کسانو مونږ ته ډاکټر صاحب وایي په پښتو کې چې ګورې دا د مصر د جامع ازهر شیخ الحدیث دی، ګیره یې نشته، وسې جامت راغلی دی، ټایي ده، کوټ پینټ دی،
نه به د کوټ پینټ تپوس کوئ، نه به د ټایې تپوس کوئ، نه به د ګیرې سوال کوئ. کو تاسو د ده نه د څه شي سوال کوئ دی به جواب درکوي. ولې طالبان به څوک پوه کوي؟ دومره شي سوالونه رالل، ته چې موږ ته تقریر کوې تا دې شکل ته وګوره، او ستا دې ټایې ته وګوره، او تا دې ګیرې ته وګوره. یو دوه سوالونه پکې د سړیتوب راغلي وو، هغه ډاکټر صاحب ورکړل، او سبا چې کلاس ته راغی چې طالبانو ته کم کلاس واغست. یاره وایي تاسو خو به خدای خبر چې کله پوهېږئ. دا ولې پاکستان دی که دی په مصر کې و؟ په مصر کې قانون پاس دی چې کوم سړی ګیره پرېښوده غواړي لیسنس به کوي، سالانه فیس به ورکوي، ورنه کو چېرته ګیرې وه او په چیک پوسټ و لیسنس سره تماچې په شانتې نه و، هلته به یې نایي ګیره خري. هلته په مصر کې په 1998 کې په مصر کې 12.5 لاکھ رجسټر ملان حافظانو، کم چې ستاسو په شانتې مدرسې وي دا پکې نه وي حساب چې کم حکومت سره رجسټر دي. د مصر په هغه وخت کې فوج و 3 لکه، لیکن چې مولا په اسمبلی کې نه او مولا د خپل اواز طاقت نه سیوا کړی، د خپل ګیرې دفاع نه شوه کولی، د خپل جماعت دفاع نه شوه کولی، د خپل مدرسې دفاع نه شوه کولی. نن د دې مولانو شکریه ادا کړئ، دوی ته دعا وکړئ چې الله رب ذوالجلال په پاکستان کې موږ به اوس هم غواړو د حکومت ته به لاس اوچت کړو راکړئ چندې، خو موږ وایي تو لعنت ستاسو په پیسو، تو لعنت 1000 پیرې ستاسو په پیسو. موږ به د لوږې مړه شو خو موږ به د حکومت پیسو ته لاس ونه نیسو. او زه په هغې ملا لعنت وایم چې په 10,000 روپو پسې د ملا د ایسې په دفتر کې در په در ګرځي. تم د لوږې مړ نه شوې، زم د لوږې مړ نه شوم، ما پې لعنت ویلی دی 1000 پیرې، ما پسې کور ته راغلی دی ستا نوم لیکو، ما زه لعنت وایم په دې پیسو باندې.